د میډیا د ملګرو ډېره مننه. نن چې زمونږ پریس کانفرنس دی نه د یو زنانه چې د هغې نوم عمر ضیا دی، د خاوند نوم یې محمد آفتاب دی، خدای نور کلي جبر علاقې سره چې تعلق ساتي، په هغې باندې ډزې وشوې. په 12/11/2022 کې پیره فایرنګ وشو. دو نامعلوم کسان چې هغې راغلو په موټر سایکل باندې چې دا تللې وه خپلې ډیوټۍ لپاره، چې واپس راتله هلته پې فایرنګ وشو. دا چې زخمي شوه او زخمي حالات کې چې دی ریپورټ وکړو او دوی دا منشن کړه چې یاره زما خو بل چا سره داسې دغه نشته، خو کشف الدجا نوم یې دی، ولد بدر الدجا د صدر باندې، چې هغه سره زما صرف د کور کې دی لکه هغه مسله شته چې کنډر کې زه اوسېږم او په هغې باندې زموږ مسله ده په عدالت کې، بقای کې ما ته نور څه پته نشته. بیا هغې کې لګیا وو دی غریب هم چې دی لکه چېرې ما ته خپل غل میلو شي، چونکې صرف هغه خو اشاره ورکړې وه چې لکه ده سره مسله ده، بل چا سره مسله نشته، خو په چونکې د دې پې دا بنس کړي ځکه چې دی وایي چې ما هغې د کور خوراک کړی دی یا ما هغې کره چې دی لکه زه وړل وی شم لکه داسې به هغې څنګه داسې ورکت کړي یاره په ما باندې به یې لاس پورته کړي. خیر دی کې د مختلف افسرانو د درخواستونه بیا د هغې نه پس چې دی لکه په 12/9/2023 کې په دوباره باندې فایرنګ وشو او په دوباره باندې په دې ډزې وشوې او الله ګواه دی الله په دوباره باندې بچ کړه، ځکه چې الله یې نه وژني انسان یې نشي وژلی. په هغې کې زمونږ ډي آی جي صاحب، ډي پي او صاحب، ایس پي صاحب، رولر ډویژن کې دی اجاز خان، هغه سخت ایکشن واخیست چې په هره طریقه چې دا خو لکه عجیبه خبره ده چې یاره کال مخکې پې هم ډزې وشوې او د هغې چې دی لکه غله ټریس نه شو او بیا چې دی لکه هم په دوباره پې چې دی لکه په یو زنانه فایرنګ کېږي، نو چې په هره طریقه یې دې ته به چې دی رسېدل رسایي. خو عرض دا بار بار خبره کوم چې هر شی لږ ټایم غواړي، خو افسران خدای شته چې په دې کې هغه بالکل سهار تپوس ماښام تپوس چېرې په دې کې څه فراغ شو او څه وشو، د دې په خپل خاوند باندې شک، په خپلو لیورونو باندې شک، مختلف قسم کې ذهني چېرې دا بچا کړي دا بچا کړي. په هغې کې چې موږ څه کسان چې هغې کې انور خان چې دی تفتیش کو، امایون خان اس ایچ او جبر، دی ټیم کسان دي چې هغې کې ولګېده او هغې کې چې ټریسنګ وشو. نور زموږ چې کوم د ټیمي سره د تفتیش هغې کې موږ دې ته ورسېدو چې یاره دا شبیر ولې کشف الدجا چې ده پیسې ورکړي دي د صدر باندې دا او دا چې دی لکه د اجرتیانو باندې چې دا فایرنګ کړی دی. هغه تفتیش دوران کې چې دی لکه چې مونږ دا خپل هم چې دی لکه مطمئن شو چې یو دا کار چې دی لکه بالکل د دې پې خپله باقاعده داویداري کړې ده او دا مونږ ستاسو مخکې شبیر ګرفتار کړی دی ولې کشف الدجا صدر باندې خالد آباد. نو دا وایي چې بالکل ما چې دی لکه زمونږ ورسره وخت سره چې دی دغه وه په موږ باندې داویداري کړې وه، زمونږ د کنډر مسله وه، په موږ یې دعوې وکړه، موږ چې بالکل ما اجرتي سره خبره کړې وه او هغه چې دی بېغمه شه کار بدله زه کوم او ما چې دی لکه بالکل هغه له 2 لکه روپۍ ورکړي او په 2 لکه روپۍ باندې په دې باندې را فایرنګ کړی دی او دی ویشتي ده، 2 پیرې ویشتي ده او 2 پیرې الله تعالی چې دی دا بچ کړې ده. بقای دی کې چې کوم ملزمان دي نو هغه به انشاءالله زر تر زر زموږ لاس ته راشي، چې کوم چې دی لکه یا اجرت والا دي یا چې دی کوم په دې کې د دې نور چې دی داویداري پې کړې ده هغه که خیر دره بیا به هم زر ګرفتار شي. خو ځکه چې الله تعالی چې دی یو سړی نه وژني نو انسان به یې څه وژني کړي. دا زنانه د 2 پیرې چې دی لکه په دې باندې فایرنګ وشو او زه دا یو خبره کوم که هغه اجرتي دی کا پیسو ورکول والی دی کا بل دی، خو په زنانه لاس وچتول دا ډېره کمزورۍ خبره ده، ځکه چې په بوډا لاس په دشمنۍ کې وچتول، په زنانه باندې لاس وچتول، په ماشوم باندې لاس وچتول، دا زموږ روایت دي نه، د پښتو دا روایت بالکل نه دي. په دې کې چې بوډا
په دې کې زنانه په دې کې ماشوم دا مبرا دی که چېرې په دشمنۍ په لیول کې یو سړی ماشوم سکول ته ځي او په ماشوم باندې لاس پورته کول دا د روایاتو خلاف دي دا د معاشرې خلاف دي دا د دینو خلاف دي او دا د قانون دي خلاف خو لکه په پښتو پر نس باندې چې په زنانه لاس اوچتول په ماشوم لاس اوچتول په بوډا لاس اوچتول دا د ډېر کمزوري سړي کار دی د دې نه خو لاندې سي زنانه به سي ماشوم به سي او بوډا به سي زه دا یو میسج ورکوم چې او خبره پټه نه پاتې کېږي یو سړی وي دا کال وشو کال مخکې پې فایرنګ شوی دی اجرتیانو اجرتانو بیا چې لکه کال پس پې بیا فایرنګ کړی دی خو الله چې نه وجري مې انسان مې زه یو کته وایي چې خبر به پټه پاتې شي الله ګوارې خبر ونې بوټي کې وایي خبره چېرته پټه پاتې کېږي او الله تعالی هر سړي له یو موقع ورکوي که ته وایي چې دا زما لومړی ځل دی نه الله تعالی ډېر لوی غفور رحیم دی په لومړي ځل تا نه نیسي چې ته یو پیر غلطي وکړې بیا وکړې چې په درېیم ځل کې په خپل ګریپ کې به دې رانیسي ټیک به دې مخې ته کوي چېرې دې سړي دا کار کړی لکه دا غلط دی ځکه دې صبرېږي نه نو الله تعالی د دې دا خدای شته چې لکه دې ته دا رب ناسته را مخامخ پته یې ولګېده دا په سجده پرېوته چېرې شکردار چېرې ما ته غل معلوم شو ما وایي چېرې خاوند ما پسې ګوتې وي دي ورونه ما پسې ګوتې وي هر چا باندې شک په هر چا باندې دغه نو زه دا وایم چې چتم داسې کیس وشي چتم ټریس کیس وشي چتم پولیس واره دا چرم نه غواړي پر رب مې قسمي که یو ایس ایچ او یو ډي ایس پي یا یو ډي پي او صاحب یا یو ار پي او صاحب یا یو څوک دا نه وي چې جرم دی شي یا جرم دی شي دا ټریس نشي زموږ کوشش دی چې امن قایمي زموږ کوشش دی چې دا ټریس اوټي زموږ کوشش دی چې لکه ګوره د یو سړي به سړي پلار وجلي ورور به وجلي په خپله به نه ځي تا ته وایي چې وایي زما پلار کې هغه ځای موجود دی سره د ټوپکه سره د هر څه کي هغه څومره خطرناک دي زه به لاس اچوم که دهشتګرد دی زه به ورته ورغاړم مطلب دا دی چې یاره پولیس د یو څه نه چې دی غاړه نه دا وایي که تفتیش په لیول دی نو هماغه لګیاري چې زه په کومه طریقه چې یو ځای ته رسم که هغه د یو مخرور یا د یو کیس ته انټریس کېدوي په هغې کې هغه کوشش کوي چې زه په کومه طریقه چې دې ځای ته ورسم خو زه تاسو ته دا وایم میسج در کوم د خلکو ته دا میسج ورکوم چې دا ګندګیر یا دا غلط خلک دا چتې په دې معاشره کې نه ستاسو هم دا توقع کوو چې وروره که داسې جرم ووینئ ناشنا کس دې ولیدو یا تا یو داسې شی ولیدي چې هغه د معاشرې کې لکه هغه مزه نه کوي هغه لکه د معاشرې خلاف دی وایي فایرنګ دې ولیدو چې ته څوک نشه تماشه کوي نو ستا څه فرض جوړېږي ستا هم دا فرض جوړېږي چې یاره ته په وټسپ ووایه د چا په ذریعه ووایه چې بھائی دا شی دې نازده کړي دا اور به لیږي خو نن ته دا نه وایې دا اور به د هغه څه کوې دا به ستا کور ته خدای مګر در رسي نو مهرباني دا وکړئ چې چتم جرم وینئ یا چې یو ستا کلي ته یو ناشنا سړی راځي او ته دې دا تپوس نه کوې چې کاکا ته څوک یې کاکا ته هغه جرم کو غلی وکړه یا ډز وکړو نو تا خو دا فرض نه دی ادا کړی چې تا دې دا تپوس کړی دی تا خو ما اطلاع نه درکړې چې بھائی دلته یو ناشنا کس دې مسله ګرځي راشه بندوبست وکړه که زه در نه لرم بیا به ستا پړی و زما په غاړې خو چې لکه ته خو کم از کم اطلاع راکړې که نه په ما خو نه ځایېږي یو غش یو سیچو یو تړندار به کم ځای ته کېږي دا میسج دې ټول علاقې ته ورکوم چې موږ د چا نن درستو نه یو موږ خپل تګ و دو کوو خو ستاسو دی بغیر نشو چټ کولی مهرباني وکړئ چې څوک د چا راز پاش کوي د هغه به په وینه کې پرخي د الله په پزه ستا راز به موږ موږ په سینه باندې ږدو به پاش کوو نه خو موږ سره دا خبرې د ګندګیرو د آیسو د وګرتیانو یا د مخرورانو یا د سود د انډرپلی دا موږ سره شیر کوي ډېر خلک غرق شو او که چېرې تا ته د یو شي پته یو تی نه وی ورځ د اخر به چېرې د دقه سړي لاس او ستا به ګرېوانې چېرې ستا خو رسایي کېده تا څه کړي دي معاشرې له او که تا خپل لاس سره غونډه ورغورځول او ما ته دې ووایي او ما ونه کړم د ورځ د اخر تا خپله غاړه خلاصه کړې ده زه د ورځ د اخر هم ذمهوار یم د معاشرې هم ذمهوار یم چېرې لکه ما خپلې دغه سره انصاف نه دی کړی د خپلې وردۍ سره د خپلې نوکرۍ سره ما انصاف نه دی کړی اوس